کم صحابه چې مونږ یادو په دې صحابو کې یو صحابي دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او یو بل صحابي دی ابو عبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنہ. فتوح الشام د امام واقدی رحمت الله علیه یو کتاب دی د تاریخ. په دې کتاب کې د شام چې کوم فتوحات شوي دي چې په هغې کې دا فلسطین هم راځي نو دا ټول واقعات یې لیکلي دي. کله چې د مسلمانانو فتوحات شروع او مسلمانانو ملکونه فتح کول علاقې فتح کولې دا یو خبره یاد لرئ چې د اسلام دپاره نقصان دی خبرې ځینې داسې دي چې هغه زموږ مسلمانان یې هم کوي هوښیار خلک یې هم کوي خو هوښیار خلک یې دا خبرې کوي مړه وایي اسلام د امن دین دی. اسلام څه دی؟ د امن دین دی. نو چا ویلي چې د بې امنۍ دین دی؟ دا خبره د دې دپاره نه کوي چې امن دی راشي دا خبره د دې دپاره کوي چې د جهاد په ټکي باندې دو اعتراض وکړي د جهاد په ټکي باندې دو اعتراض کوي یعنی اسلام د امن دین دی. څه مطلب؟ یعنی توره مه راوچته وه ټوپک مه راوچته وه د کافر خلاف مه جنګېږه دا یو درس ورکوي لیکن خاموش پیغام ورکوي ستا سره بې جګړه نه کوي. او په پټه طریقه باندې د مسلمانانو په ایمانونو باندې حمله کوي د دو د ایمانی غیرت او جذبه دا وباسي یادونه چې دی بس صرف دې ته کښېني چې جماعت په کوټ کې کښېنه او بس ذکر کوه بس د قرآن تلاوت کوه. نه نه ته یو مسلمان یې ستا به دفاعي انداز همي او اقدامي انداز به دې همي. اقدامي خو مسلمان نن سبا تصور نشي کولی خو هغه دفاعي نه هم یریږي. اقدامي دی ته وایي چې ته پسې وروځې چې ته پسې وروځې لکه څنګه چې دا مسلمانان راوتي وو او دا کافر یې داسې اخیستو لکه په جارو یې جارو کول حتی تر دې چې بیت المقدس ته راورسېده او بیت المقدس نه به هرې محاصره واچوله. د بیت المقدس حیثیت داسې وو په هغه وخت کې چې دا یو سوپر پاور و رومیانو روم یو طاقت و. کله چې دی مسلمانانو محاصره وکړه په دې کې داسې زمري موجود وو داسې ایمان والا کلک خلک موجود وو په هغې کې زرار ابن ازور موجود و په هغې کې عبدالله ابن عمر موجود و په هغې کې عبدالله ابن عبدالرحمن موجود و دا زمري پکې موجود وو دا داسې لیکن دلته مقصود زما بیت المقدس دی. نن چې هغه کافر راغلی او په هغې باندې حملې کوي د هغې د قبضه کولو کوشش کوي د بیت المقدس د هغې محاصره شوې ده. دې کافرانو عیسایانو په دغه وخت کې د دغه ځای مشران عیسایانو دې عیسایانو مشوره وکړه چې یاره دا مسلمانان داسې دي چې دا نه په ځان دي نه په بل دي او کله چې د مسلمان دا کیفیت وو کافر به تیارېدو د سره مخامخ نه شو راتلی خو چې کله نه مسلمان دی خپل مفاد پرست دی دی شهوت پرست دی دی آرام پرست دی د ده وجود نازکه شوی دی د هغې وخت د وجې نه بیا مسلمان چې کوم دی د هغې وخت نه دی ذلت طرف ته روان دی او دی ناکامو طرف ته روان دی دو نه په ځان دی نه په بل دی راځئ چې روغه ورسره وکړو. او کوم چې د ټولو نه مشر عالم و د دې عیسایانو پوپ یو دی پوپ هغه پوپ ورته وایي وایي لکه زما رایه ده که دا مسلمانان په حق یي نو مونږ ورې د دو مخې ته نه شو ورتلی او که په ناحق یي مونږ به یې وپېژنو. دو ته ووایه چې د دو کم مشر دی د دو کم مشر دی سردار دی نو هغه مشر دی را مخامخ کی مال الله دونه علم را کړی دی چې زه به په لږ ساعت کې ما ته به پته ولګي چې یاره دا په حق دی که په ناحقه دی. وایي څه وکړو؟ وایي دو هغه مشر راول ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ورغی دا کم پوپ چې و دا د بره قلا نه راښکاره شو په دیوال راښکاره شو ده ته یې وکته وایي دا نور کسان ته مشر یې وایي او زه مشر یم وایي دا نور تیا خوا شئ دا نور کسان تیا خوا شوه دی یوازې ودرېدو دی پوپ ورته یې نه 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 ته مشر نه یې ته مشر نه یې وایي او دا خبره دې ټیک ده زه مشر نه یم زموږ مشر په مدینة المنوره په مدینه شریف کې موجود دی وایي د هغه څه نوم دی وایي دا عمر بن الخطاب نوم یې دی عمر بن الخطاب
خپل ملګرو ته وې دته وایي چې حق راولي که په هغه کې ما هغه علامات ولیدا چې کوم زمون کتابونو په انجیل مقدس کې ذکر دي جو راځي دا چا بیان یواله او بس موږ تاسو ماته هدیو جزیه بدل کوم او کنه نو بیا جنگ ته تیار شه بس بیا جنگ کوم د نری بیا نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته پیغام راغی او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د مدینه منوره نه را روان شو او بیت المقدس طرف ته سفر جاری کو خپلی کمی زړې جامې کورته وا سوار لس پیوندو بگی هغه کورته واغستا او په اوخه باندې سور شو را روان شو صحابه وو دوی چې دونه غټ طاقت لزه دونه غټ ملک لزه کم از کم کپڑے خو خپل واغوندای او ته تاسو د کم وخت نه په خبر رااله چې عزت هم په کپڑے کې وګڼو مونږ ټول غره مسلمانان چې سونیو د کپڑے عزت کو ولکه ماشاءالله دا ډېر لوی سړی دی ولی سل د ډېر خوراک کوي ولکه دا ډېر ماشاءالله ډېر عزتمن سړی دی ولی کپڑے دی ولا خیسته ولې دی یو دی موږ متاثر یو ولا دا ډېر اوچت سړی دی ولکه افسر راغی ولکه پلانکی راغی نو څه چلې چې راغی جو سړی دی کنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل مونږ ته خو هدایات د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه دا میلاو دي چې په سادهګۍ کې عزت ده په سادهګۍ کې عزت ده زه په دې سادهګۍ کې زم ځان سره ستوان ستو جو د راواغستا کجوري راواغسته د لاري خوراکو او به راواغسته او روان شو په لار باندې په یوځي کې ناسته آرام وک یو سړی راغی وای جی امیر المؤمنین دلته یو سړی دی او هغه په خپل نکاح کې دوه خويندې ساتلې دي په یو نکاح کې دوه خويندې ساتلې یعنی یو خینه ده او یو خزه ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر غوسه شو وای راولای چې کله راوستو هغه سړی ته دې حکم نه خبر نه چې دا حرام دي قران کې الله رب العزت دې په باره کې فرمایلی دي چې تاسو بعد دوه خويندې په یو نکاح کې نه جمع کوئ او نه بخینی تا په غلط نظر باندې ګوري ها چې کله دا جنې وفات شو بیا خیر دی بیا کو سر نکاح کې بیا ټیک ده واغم داسې چې آزاد ناشته کنه تخپل خینې ده نشي کده په غلط نظام نگاه باندې که په غلط نکاح دی وکتا یا دی ول الله سورلو نو د خپل حلال نکاح خطر دي دا بیا د خپل مسائل لپاره لغو په ډیټیل سره ان شاء الله چا تاسو کو یا موقع بیا بیان هغه وی چې ما ته پته نه ما ته خو د دې حکم پته نه وای وسته د پته ولګي د وس په پرې دی دا وای نه پرې دما وای ولې دوانه می خوخې دي عمر رضی الله تعالی عنہ ضرور واغسته په سر یو گزارو وای عقل دراغه ټکانې لکه نه جنور د الله علماء وای راغی چې پوه شو چې دا خو چا سره غپ نه لګای سیریس سنجیده سره وای دا یو پرې دا وای چې دې فیصله نشم کولای چې کوم یو پرې دم دوانه می خوخې دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل دا خو خستا ده لیکن زتاله صرف لک ساعت مهلت در کو ما کدا مهلت دیونه منو دا غینه بعد دی بیا خبره ختمه ده قرای په واجه ولا خسانه بس دا غیوی جنې درې زل راوخته وې صدقه بنی کادي شو دا بل دا لريګه بهر حال دا هغه د انصاف پرستی علامتو چې د شریعت حکم دی زمادونه اهم سفر دی خیر دی خو دا مسله ضروری ده چې حل شي بیت المقدس ته نږدې شو کم ځای کې چې حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ خیمه لګېدلی و دغه ځای ته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورسېدو چې کله ورسېدا مسلمانانو چغې کړې نعره تکبیر الله اکبر دا आवाज دومره تیز لاړو چې په بیت المقدس په قلعه کې کم کافرانو صلیبیان هغه چې کله دا ولیدا چې به چغې شوې ویل کسه چلو شو وګوره دا هغه ځکه صلیبیان نه ودا صلیبیان به نه کنه عیسایان چې کم دي ته دوه نه خدا صلیب داسې یو نه خای کړي دا نه خدا د دې خبري چې عیسی علیه السلام پانسی شوی دی صلیب پیدا سی کو د لاسونه به ولدا سی ټک والا په میخونو باندې او به تړل په لرګي بسی او دا سړی به دې نه غونو داسې د ټي شکل به جوړ د پلس یا د ټي شکل دا به جوړېږي دی وجه نه غوته صلیبیان وای صلیب نه خدا داو وی وګورئ چې څه چللې چې معلومات یو کړو به هغه مشر راغلی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وسنه سحر به سره ملاقات شپه تیر شو او سحر شو د سحر جمع وکړه د جمع نه بعد بیا پیغام ولې ګوچ ور شورته وای حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ لاړو پیغام ور عقله ته आवाज وکړو اے سایانو زمونږه مشر راغلی دی
تاسو راشئ خبره خپله وکړي. هغه عیسایان نه ښکاره شو، هغه ورته خپل مشر هم راولی او په یوازې ځای کې ودروئ، په دې یوازې ځای کې موږ ته مخامخ ودروئ او موږ به په هغه کې علامات وګورو، د هغې نه بعد به فیصله کوو. حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ راغی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته یې ټوله خبره وکړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ټیک ته زه ورځم. صحابه وته وی امیر المؤمنین ته یوازې او ته اسلحه هم نه ساتې ځان سره، نو که هغه در باندې نه حمله وکړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې د الله رب العزت د طرف نه کم سیز د انسان دپاره مقرري هغه ته رسي، که دې څومره هم حفاظتونه وکړي، لہذا زما امید دا دی دو به غداري نه کوي. او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه لوړ ځای ته ورغی ودرېد. دغه عیسایانو د دو چې کم صلیب کم علامتي، نو هغه صلیب یې د ځان سره راواخیستو، دا به دو صرف د اختر په موقع باندې راغیستو او په دې موقع ځان سره را روان کړو د دې دپاره چې دا صلیب زمونږ حفاظت کوي. د مسلمانانو ښکلې عقیده ده، ښایسته عقیده ده چې زما حفاظت به زما رب کوي. هغو دغه صلیب مخې ته نیولی او را روانو او دا ټول مولیان ورسره دي او د ټولو مشر چې کوم مولا او پوپ چې ورته وایي هغه ورسره د ټولو نه مخکې دی. چې کله راله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یې ولیدو، جایزه یې وکړه، وایي نورې نښې مکمل دي، یو نښه پکې کمه ده. دومره دا عیسایان او یهودیان د خپل مذهب مطالعه کوي، زما نوجوان ته پته هم نشته چې یاره زه کم کتاب وګورم. اول خو د کتاب شوق نه کوي، د ټول کم از کم مسلمان له پکار ده چې د خپل تاریخ وګوري که نه. وی بھائی یو نښه پکې کمه ده. وی څه ده؟ وی ستا په وجود کې په دې کپړو کې 14 پیوند دي، یو پیوند پکې نشته. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د لاس اوچت کو یو دا دی او ډېر پیوندونه په دې کورته کې هغه د سرمنې پکې لګېدلي او د دې نه مخکې دا کله چې ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات وکړو، عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې دا کپړې خو نه وي واچوه که نه، مړه دونه غټ خلک دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې زما خو نه دي خوښي، خو چې ستاسو خوښې دي جوړه کړئ لباس. وی لباس یې ول ورکو 15 درهم د هغې قیمت و، 15 درهمه او د مصر نه جوړه شوې جوړه وه چې کله یې واغوستا سپینه جامه وه. موږ نن سبا وایو که نه مړه سپینه جامه د بزرګانو ده. بس ښه خبره ده چې سپینه جامه د نبي علیه الصلاۃ والسلام حدیث پې موجود دی، لیکن دومره تکلف کول، دومره تکلفات کول چې هره نوي جامې نشته جو بس زه به بیا ګرځم نه په زړه کې ګرځم، مړه هېڅ هم نشته. د انسان جامه کسخای خیر دی چې دا ضمیر یې پاکي، دننه دا زړه پاکي که نه، دا بس ښه خبره ده. جامې خیر دی کسخا چیز مثلا نه ده. وایي کپړې واغوست، وایي دا اوښه لرې کړئ، دې په ځای باندې تاتاریانو نسل یو اسې وله راویستو چې په دې اس سواره شئ. وایي چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه اس ته سور شو، د اس داسې شوخیانې وکړې چې ټوپونه یې وواله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فورا ناکوش شو، وایي خوا شئ زما د مخې نه، زما د مخې نه خوا شئ، په ما کې تکبر او لویي راویسته، راوړئ زما خپله کورته. هغه کورته یې واچوله او واپس یې هغه قیمتي لباس لرې کو او هغه اس یې لرې کو او په اوښ باندې سور شو روان شو. نن سبا موږ عزت ګڼو، ها زما سره سورلي غټه ده، ها زما جامه ښایسته ده، په قلاره کښېنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت په تاسو کې د ټولو نه ښایسته سړی هغه دی چې په چا کې تقوا ډېره وي. هغو چې کله دا عمر رضی الله تعالی عنہ وکتو، چابیان یې راواخېستې او مخې ته ورته کېښود. وایي تاسو ما څه پېژنئ؟ وایي چې په انجیل مقدس کې ستا دومره واضح ذکر راغلی دی چې ستا دا پیوندونه یې پکې هم لیکلي دي، دومره واضح ذکر راغلی. لہذا تاسو اهل حق یې، دا بیت المقدس تاسو شو. مسلمان چې کله په دې ډیزاین کې و، په دې پوزیشن کې و چې سادګي خوښوله او وجود آرام او راحت یې نه خوښاو، ځان له به فخر په لباس او په کپړو او په ګاډو په موټرو نه ورکو، په بیلډنګونو نه ورکو، نو بیت المقدس و د هغو د مینتونه کول واخله ستاسو شو. خو چې کله مسلمان راغی او صرف د پیسو شو، صرف د پیسو، وایي دې پوپ ته یو مشوره ورکړه د خپلو کسانو له چې زما د ترای د داسې وکئ چې دا مسلمان د طاقت په زور باندې نشئ وهلی، داسې وکئ چې دا سامانونه ورته خواره کوئ، دا زنانه ورته راوباسئ او قیمتي څیزونه ورته خواره کوئ. دوی چې په دې کې اخته شي که نه، نو دو به په خپله باندې ایمانونه به یې کمزوري شي. وایي چې کله یې ورته دا شیزونه خواره کړه، د کورونو نه یې ورته بهر کېښوده، دوکانونه یې ورته سجاو کړه، راځئ اخلی هسې اخلی. نو دا صحابه په دغه لارې باندې تېرېده
په دغه لارې باندې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای په دې لار باندې به صحابه تیرېدا خو چې کله به دغه قیمتي سيزونه او دا زنانه ولیدې نو فوراً به وي چې یا الله تعالی لاک شکر دی چې موږ له دې په غربت کې په دې دومره مړو خلکو باندې او په دې نعمتونو خلکو والا باندې قابو را کړی دا اے الله ستاسو شکر دی موږ د دې شذونه محفوظ وساتي او چې کله مسلمان دغه شذونو پسې ونخاتو او مقصود دا جوړ کو چې ماته ډالر میلاو شي ماته پیسې میلاوي شي ماته خپل بلډینګونه میلاو شي او ماته خسته لباس او خسته گاډي میلاو شي یو مسلمان لاړو وګرځیدو حتی تر دې چې دو په مانځ باندې ولاړ دی او د تراویح منځ دی او کافر راغی او په دو باندې ګولباري وکړه او د مسلمانانو 122 کسونه کسان دای چې کوم دي شهیدان کړه او سونه په کې جو بل کړه او لالګیا دي حمله پکې او مسلمان په هر ملک وي زه مزمت کوم وک نور مزمت وک ستاسو مزمت څه کوم زه تا یو سپېړه وایم کنه او بیا زوی مې چې را خپنه شي سپېړه درنه وک اسپکوا او تر ته وی چې یاره خیر دې ځا یو بل ضرور گزاره کو امن غواړو امن چې به مونږ امن نشي اسی امن غواړي ول دا صحابه په امن باندې نه پویدا چې امن څه ته وای نو ځان په دې سس کې نه پرې باسو کم از کم دا خو کو کنه چې د کافرو له کم سیس باندې تکلیف ورزي په کم سیس وته نقصان رسي دا سیس نه خو مونږ بایکاټ وکړو کنه کم چې داغه مصنوعات دي داغه مصنوعات نو خو بایکاټ وکړو کنه کم از کم هغه ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوندۍ غوسه ورزي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوندۍ خو مونږ خپل کو کنه خو هم نه کنه ان شاء الله الله دې عمل کول توفیق راکړي